رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو انسان یو نوړی اوچته کی او د ښځې خوله کې ورکي نو په دې کې الله اجر او ثواب ورکوي. او طلب الحلال فریضة بعد الفریضه، چې په دې نیت ته ګټه کې چې زه پیسې وګټم چې زما مور او پلار یې اخري هغې یې واغوندي، زما بچي اخري او هغې یې واغوندي، زما مور او پلار زما بچي زما ښځه د یو چت لاندې ښکلې ژوند تیر کړي، دا ټول ثواب دی. بچو له یو شی راوړې د بازار نه نو خامخا بچي د نه غواړي راوړې به وله نیت دا وکړه چې راوړې په لکې راوله په خولې مه وایه، په لکې دا ووایه چې دا وړم چې زما د دې بچو خېټه ډکه شي، دې یې واغوندي، دا خدای لوی کړي، عبادت به وکړي، الله به یاد کړي، دا ټول ثواب شو. زمونږ خلک د صدقې سره نه دی بلد. که یو سړي ته وایي 10 رکعاته مونځ وکړه اوس یې درته کوي، او که وایي چې 10 روپۍ صدقه ورکړه، د خدای شان دی دا پیسې د خلکو خوښې دي. او دې پیسو خلک د آخرت نه غافل کړي دي. الله قرآن شریف کې فرمایي الهاکم التکاثر، الهاکم تاسو له الله غافل کړي تاسو له چا د مال ډیروالي، چې مال ډیر شي، بچي ډیر شي، بنگلې ډیرې شي، موټرې ډیرې شي، کارخانې ډیرې شي. دې د مال د ډیروالي غافل کړي د څه نه؟ د الله نه. او ډیر شي شکر دی نیکان خلک شته، مال ګټي، مال ګټل خو تاسو ته ما ویلي و حرام نه دي، حلال دی. ډیر نیکان څه چې هغوی ډیر مال ګټي و هغوی پکې جوماتونو سره امداد کوي، قرآن شریفونه پې جوړوي، نیکانو خلکو سره عالمانو سره تعاون کوي، مدرسو سره تعاون کوي، غریبانانو سره په دې روجو کې پېشمنې او روژه ماتي ورکوي، او خلکو له دا ښه خبره ده. داسې مال غوښتل خو پکار دي چې سړی د الله نه وغواړي، داسې ګټ او داسې کارخانه جوړو خو پکار دي چې سړی د الله نه وغواړي، چې دې پکې خدای یاد کړي، دې پکې غریب یاد کړي، دې کونډه یاد کړي، دې یتیم یاد کړي، دې ماشومان یتیمانان پکې یاد کړي، دې غریبانان پکې یاد کړي، دې کې خو ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. هغه مال ښه نه دی چې د الله نه سړی غافله کړي. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وربشئ قبرونه الله. تاسو خدای مال ګټلو د خدای نه غافل کړی. ډېر خلک یې قسم دې مالونه ګټي، خدای یې منځونه ته یې صدقې ته یې دا ګناه ده. نو صدقه کې ورونو ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی. او ما تاسو ته ویلو چې څوک هم په دنیا کې صدقه ورکوي، دی به د قیامت په ورځ په هغه لویه ورځ د قیامت چې سخته ګرمي به د خپلې صدقې د سوري لاندې به دی ولاړې. څومره لویه خبره ده چې خلک په خولو کې ډوب ډب پراتی، دی به د خپلې صدقې د سوري لاندې د قیامت پر ورځ باندې ولاړې. او حدیث کې راځي چې الله پاک بدله درجې بلندې کړي، او حدیث کې راځي چې د خاتمه به خدای په ایمان کې، او حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې څوک صدقې ورکوي عمر په خدای زیاتوي. تر څومره فایده ده پکې په صدقه به دې عمر زیات شي. حدیث کې راځي، او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قیامت هغه خطرناک ورځ، هغه سخت عذاب دی، صدقه بری دا هغه عذاب نه الله پاک امن دله درکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث دی ان صدقه المسلم تزيد في العمر وتمنع میتة السوء. د انسان عمر زیاتی او خراب مرګ نه به خدای بچ کړي. خراب مرګ دا چې خاتمه به دی بل ایمان شي، او خراب مرګ دې ته مو چې د ځنکدن سخت دی دا غیره به خدای په امن کې. څونه بهتر شی زمونږ اکابر څومره صدقې ورکړي دي پته راته شته. زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر مالدار سړی و، دی به د کپړې تجارت کو، لیکن په رمضان کې به پخوا هغه ډبلې روپۍ به وي، د سپینو زرونه چې به جوړې وي هغې ته به دراهم وي، او د سرو زرونه چې به جوړه وي هغې ته به دنانیر وي. نو په رمضان کې په اخترونو کې دا به کاسې ډکولې او په دې غریبانانو به ویشلې. دا 2-3 نه غونډه کاسه به ډکه کړه په غریبو به ویشله. دومره صدقې یې کړې، او غریبانانو سره به ډېر زیات امداد کو، کونډو سره به امداد کو، او زیات تعاون یې چا سره کړی دی؟ د خپلو شاګردانو سره او د طالبانو سره یې کړی دی.
چې دا څومره د طالبانو علم حاصل کړی دی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د صدقې د برکت نه مال یې ښه ګټلی دی ځکه چې کله وفات شو نو په خزانه کې 56 کروڑ درهم پراتو 56 کروڑ درهم قیمتي سکه ده دا په خزانه کې پاتې لیکن په کومه طریقه ګټلې دي دا هم اور په حلال په مضاربت په خلکو له پیسې ورکولې چې ها دا پیسې والا دا 1 لک روپے ته په خپل کاروبار کوا چې ګټه او کې نیمه ستا نیمه زما دې ته مضاربت وای پیسې د یوي عمل د بلی او که تاوانو کې نو تاوان به د سر نه در اصل مال نه وای د اصل مال نه وای اب پاغه چې څوک پکې لګیا د مزدوري کې پاغه بني زمون خلک هم مضاربت دي ته وای چې ګټم شریک او تاوان هم شریک دي نه تاوان به د اصل مال نه او ګټه بر دواړو په منځ کې شریکي دا مضاربت باندې پیسې ورکولې دې زمانہ کې چاله ورکولې شي په مضاربت مخکې روزو کې په مضاربت په خلکو پیسې غشتلې او د مولیان صاحبانو له به ورکولې امولیانو صاحبانو نورو ټیکدارانو له ورکولې ورنه پیسې د خلکو نه واله لپنګي دا خلک پرې خاو دی په اربونو کربونو روپیا غي ظالمانو واله ډاکوان دلته خلکو پیسې را غونډولې په مضاربت دله مولا صاحب له ورکوا او دا مولا صاحب برابر په مضاربت ورکوا او هغه ټیکدار له ورکوا هغه ټیکدارو په مزه کوله ما ته چاوي وې د کراچۍ نه په جس کې راتلل او په پیښور کې به د شوبې تیکې خوړې د تیکو لبا د کراچۍ نه په جس کې راتلل وای د نر بچیا خلکو ډېره ګټه کوي کنه ګټه نه کوي مستا پیسې ظالم خوري او د 400 سپلول په جس کې دا کراچۍ نه راغلي دي د ملیشیا نه به د 400 سپلول په جس کې راتل چې زوره 400 سپلې دي او دا به ملیشیا ته ځان سره وړو دا څه نخرې په دې پر دې پیسو باندې کول اخره کې ارسل لاړ تباشو نو ورکه کنن سبا په مضاربت پیسې چا والله چې قرض ورکه که پستر ګوي ته مونږ مینت پر تکي قرض راکو غریب مو ما سره امداد کو در کو مو میاش پس بدر کوم او چې قرض دی ورک او میاش پس ورل چې دماغه پیسې دربه کم کړ تاسو په نرمه برته وي کله برا کې یو هفته په صبر چې په بس بیا واپس ورشي خلک وت صبر وکي د خیر الله سره دی پس چې ورشو ادمه پیسې مال دربه کم کړ خو لکه به سپق در باندې يرور ما خود له قرض در کړی دي نو چې قرض در کړی نو وجنه مې په خو دربه کو دا خبر خلاص اگر خپل قرضو پسې به منډه بیا وي او دا وره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث ته چې کچا د چانه قرض پیسې اوغخته مجبوره د وجنه او هغه وخت کې نیت دی چې دا به ورکوم نو خدای به دا غله د ورکولو توفیق او طاقت ورکړي احسان د سره کو خېګړې د سره وکړه او که چرته نیت دغه وخت کې داو چې د قرض په باندې ته غواړم بیا دې معنی وویني نو دا مال به ول خدای هلاک کی چرته بمدل خدای دغه قرض د خلاصولو توفیق ورنکړي صبر ظلم د خلق کوي قرض راک ایو سړی په چانه قرض غوښته وي نو پسې وتراته نو اخره کې چې تنگ شوې وی نیمه مې د توبه خلیدا نیمه خوراکه خوشاله شوی بس کار دیو شو که خیری اوس به دا باقی نه خدای زر خلاصي کی وی خدا باقی نه وکړه راکې خو چې دغه نیمه څنګه خلاص شو داسې به خدای دام خلاصي کی او د یو سړی په چا قرض او تراته به نه ورکولې اخره کې چې تنگ وته بس کار دیو شو که خیری اوس بس تا قرض خلاص کم وی څنګه وی گاړه مې پکاره غړو چېلو لور کړی ده داغه نګیر چا پیره شپول تو کړو شپول دغه نو امه ور کړی د پکاره او که خیری هغه کې بغړ چیلې راځي د شپې په پکې داس کونکانو درې نو داغي وړې په پاغه غنو کې نخلي اچګیر چا پیره غنی دي نو چې هغه وړې په دې غنو کې داغي دا اونخلي نو ابا جمع کوم که خیری ابا خرڅه کما او طالب د خپل پیسې خلاص کړه د ګډانو وړې بچته په غنو کې نخلي 50 کال کې کسل کال کې کزر کال کې او بیا باغه خرڅه نو دې سړیو خاندل چې دا خو دې راته بل مسله جوړ کړه ګډ خدای غنی نه ځان ساتي او که چته ون خلی نو خدای چې سونه به ان خلی ناغو خاندل ابل وته سوي وي چې دا نغدو دی ووري دي څنګه خوشاله شوي
نقد دی واورید نو نن سبا مسله دا ده چې رسول الله مبارک ترغیب ورکوي چې مسلمان سره احسان وکا قرض دنه غواړي ورکا لیکن رسول الله مبارک بل خاصه فرمایي چې قرض یې دله درکه په ښه طریقه د خپل قرض واپس کا سړی متنګوه مونږ کې هغه شی نشته نو زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې صدقه ځان بلد کې صدقې سره نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به خلکو له مضاربت پیسې ورکولې هغه زمانه خو د نیکانو زمانه وه نو یو سړي له پیسې ورکړې وې وی ها زه دا په مضاربت چلوه نیمه ګټه ستا نیمه زما کپړې تجارت به یې کوو سړی ډېره موده پس راغی امام صاحب ورته ویل که تا خدای دله ډېره موده تېره کړه او ورته څه وایي وی صاحب چې کوم علاقې ته مې کپړه وړې وه هلته کپړه ګرانېده د کپړې قات راته نو ما کېښوده چې ګرانه شي نو په ډېرو پیسو به یې خرڅه کړم نو کپړه ګرانه شوه نو خو په ډېرو پیسو مې خرڅه کړله او تا هم ډېره ګټه وشوه نیمه او زما هم ډېره لویه ګټه وشوه امام صاحب ورته وی انا لله و انا الیه راجعون بدبخت ظالمه دا خو تا د هغې خلکو د مجبورۍ نه ناجایزه فایده واخیسته چې کپړه ګرانې ده په ارزانه به دې پرې خرڅه کړې وه دا چې ته کپړه کېدې چې ګرانه شي بل سړی یې کېدې چې ګرانه شي نو دا ظلم نه دی نن سبا هم ګورې بعضې خلک داسې کوي غټ غټ سرمایه دار داسې کار کوي غونډ د چینو د 1 میل چینی به غونډ والي چې دا ما واغېشتل بل او د خپل منځ کې 10-12 یو ځای شوي وي بل به د بل میل په زرګونو بوجۍ والي بل به بل نه زرګونه بوجۍ والي بل به بل نه زرګونه بوجۍ والي ټیکهداران یې نیولي چې موږ له سودا وکړي ټیکهدار له پیسې ورکوي هغه ټیکهدار وله 10,000 بوجۍ یو له والي یو 2 لکه بوجۍ بل له والي یو 15 لکه بوجۍ بل له والي خپل منځ کې سره سیسټم برابر کړي چې ویلي وي نه خرڅو دلته بازار کې چینی شارټ شي خلک چینو ته ضرورت لري چینی خو د استعمال شی دی نه میلاویږي نو خلک یې ګرانه دي چې نه میلاویږي نور هم ګرانه دي چې ښه شارټ شي او چینی د 100 روپو کیلو نه 200 روپو کیلو ته ورسي نو دغه ظالمان هغه خپل چینی راخواره کړي خلک بیا اخلي مصنوعي قلت پیدا کی ظالمان ظلم کوي قسم په خدای ظلم کوي او دا څوک کوي دا موت دا غریبانان نه کوي چې روزه ته حیرانی دا هغه ظالمان کوي چې هغه د کیربونو ایربونو مالکان خلق دي اے ظالمانو حرام مو ګټله د خدای نه یریږي بچو لګټه نه دونه مال ور سره دي دغه خلکو سره چې د بچو گزارم پکېږي دومره دی چې د نوسو گزارم پکېږي دومره دی چې د کړوسو گزارم پکېږي او دا اوس چې دا کوم حرام خوري کوي او مسلمان له تکلیف ور کوي دا د چا د پاره دا د هغه نوسو د پاره چې نه به دوی ویني او نه به غوي ویني څومره په قهر د خلک اخته دي څومره ظلم کوي دا خلک او رسول الله مبارک فرمای المحتکر ملعون د خوراک شی علماء وی د خوراک شي چې د خوراک شي ساتي که د ساروی د خوراکي بوس گیا او که د انسان د خوراک شي وي او دا تګرانه ته اګدې قحطي زیاته او نه خرڅه ملعون خیره د خیره الله دې په لعنت نازل کی پیغمبر فرمایي یا جمله خبریه د بعض علما وی او یا انشائیه د خبر د په خیره د خیره خدای دې په لعنت نازل کی یا دا ملعون د خدای رحمت نه لري دن وسود پاره د پیغمبر خیره ظالمه ګټي ځکه دې خلکو سره خو دومره مال دی چې دن وسو يم کېږي دن وسود بچو يم کېږي دا نورې ګټې چې کوي چا د پاره کوي هغې خلکو له کوي چې وروسته به پیدا کېږي رده د مرګ نه پس به پیدا کېږي هېڅ د خدای ظالمانو څه کوي څوک چای کې دا ظلم کوي څوک په چینو کې دا ظلم کوي څوک په دارو کې دا ظلم کوي اوس مې بل ولیدل چې دارو خلکو اخودي نه خرڅي چې پته ولګي چې دا دارو ته د خلکو ضرورت دی هغه دارو خوندي کې نه خرڅي چې پرېږده چې د خلکو ښه ضرورت شي نو په ګرانه به بیا خرڅ کو نو ظالمه دارو خو هغه انسان استعمالوي چې اپه کټ کې پروت دی او مجبوره دی ستا رحم نه راځي په مسلمان ستا د پیغمبر مبارک په امتی رحم نه راځي ته د خپل مبارک پیغمبر په امتی رحم نه کې رسول الله مبارک خو فرمایي حضور پاک چې په حیوانات هم رحم وکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی په لاره باندې روانو او تګیو یو کوی ولید کوی له ورغه چې وې کتل
برقه پې نشته نو ښځه وه ښځه و ګناهګاره ښځه وه نو بخاري کې حدیث دی نو موضع خپله وویستله او لوپټې پورې وتړله او کوي ته یې ورښکته کړه اوبې پرې راویستې هغه اوبې وڅښلې دی خو چې وکتل یو سپی دی د تندې نه ژبه بار رایستې ده او دومره تږې دی چې د کوي اخټه سټي دومره تږې دی دې ښځې وایي چې دا سپی خو هم لکه زما غوندې تندې اغېشتی دی نو بیا یې موزه ورښکته کړه اوبې راویستې هغه ډنډوکي وغیره کې به یې چولي هغه سپی یې پې سیراب کو نبي علیه السلام فرمایي هغه ګناهګاره ښځه د هغه سپي چې سیراب که رحم یې پې وکړه د هغې د وجې خدای پاک جنت ته ولېږله او یو بله ښځه و حضور پاک فرمایي وی ما په دوزخ کې ولیدله پیشو پې چکونه لګول په دوزخ کې د دوزخ کې چې کم د عذاب څیزونه دي ابه دوزخ نه سوځئ دوزخ کې ماران هم شته په خلکو به چکونه لګئ اور به یې نه سوځئ دوزخ کې لړمانان هم شته د قچر عمره لړمانان وي د قچر عمره هغې ته به اور نقصان نه رسئ په دوزخ کې به مارجړی وي زقوم دا خلک به یې خوري اور به ورته نقصان نه رسئ په دوزخ کې به دا جنتیان ګرځي خپلو رشته دارانو پسې او سپارش به کوي او بار به وباسي دوزخ به ورته نقصان نه رسئ دقه رنګې زما وروڼو په دوزخ کې پیشو ده هغې ته دوزخ نقصان نه رسئ په دې سړي په دې ښځه چکونه لګئ حضور پاک فرمایي دا ولې وی دې پیشو ساتلې وه او بیا تړلې وه نه پرېښوده چې ځان له خوراک پیدا کړي نه وله خوراک ورکو او پیشو د لوږې د لاسه مړه شوه نو حضور پاک نه صحابو تپوس وکړو وی په حیواناتو کې هم زمونږ اجر شته وی هر د لون جګر خاون هر جمدي څیز باندې چې ته رحم وکړې الله به اجر درکوي او چې بې رحمي وکړې نو خدای به سزا درکوي په پیشو د یو انسان بې رحمي کوي خدای به په دوزخ کې سزا ورکوي د په انسان بې رحمي کوي دارو غلا کې او اګلې چې ګران شي نو پیسې به وګټم آی های هلته بچې ټوپونه وای دارونه میلاویږي هلته ښځه غریبه ټوپونه وای چغې وای دارونه میلاویږي هلته خاوند ټوپونه وای مور غریبه ټوپونه په اسپتال کې وای دا ستن راوړه چې شاټ ته نه میلاویږي ډاکټر د مجبورۍ نه بیا بله متبادل ولیکي هغسې کار نه کوي دا دارو راوړه چې بازار کې شاټ شوي دی نه میلاویږي مجبورۍ نه بیا نور ولیکي هغسې به کار کوي یا به نه کوي دا ولې شاټ شو دا دقه ظالمان سنبال کې کېږي دي او دا نه خرڅوي چې دا به ښه ګران شي چې ډېرې پیسې وګټم یا د خدای ظالمه ته ولې د خپل مبارک پیغمبر په امتي رحم نه کوې دومره ستا اړه سخت شو دومره ته سنګ دله شوې اړه دې د کاڼي شو ظالمه مسلمانو ته شی ږدې چې دا ګران شي چې دا ګران خرڅ کم دا څوک دا نقصان چاته دی د مالدارو ته نشته دا د مزدورکارو غریبانانو ته دی د دیاړیمارو غریبانانو ته دی د یتیمانانو ته دی د کونډو ته دی د مسکینانو ته دی مالدار سره پیسه ډېره د هغې په ګرانه ملي نو دې دیاړیمار باندې چې غریب سارو دي تر مازدیګره پورې دیاړیو کې 600 روپۍ وګټي 1200 روپۍ وګټي کېږي پیسه دا غریبانان دا عجزانان دا پردي کورونو کې چې جارو وي دا پردي لوښي چې انځي دې سره ظلم کوي د خدای بې انصافه ته د خدای نه یارېږې نو دا ګران ډېر لوی ظلم دی قسم په خدای چې دا د خوردنوش اشیاء او څیزونه دا کیدي ګرانیت او دا به زه ګران خرڅوم ستا په خدای یقین نشته چې روزي د خدای په لاس کې ده ستا یقین په دقه څیز دی چې دا به ګران کم نو روزي به میلو شي نه دا سوچ دی بالکل غلط دی روزي د رب العالمین په لاس کې ده دی غریب له به هم خدای ورکوي دا به خدای نار نه پرېږدي دی بې کسه له به هم خدای ورکوي دا به خدای نار نه پرېږدي خو تا خپل نیت خراب که ظالمه ظلم دی وکړه او د پیغمبر په امت دی رحم ونه کړه سختي دی وکړه ظلم دی وکړه زیاتې دی وکړه زور به دی نه خدای وباسي ته بیا زوی ورته خدای راوغورځوي ښځه ورته خدای راوغورځوي لور ورته خدای راوغورځوي د دې علاج خو نه کېږي بیا اسلام آباد ته اسپتال ته بیا انګلینډ ته رسوه بیا امریکې ته رسوه هغه په اربونو کروڑونو روپۍ ته هغلته کې خدای پاک یوسي خو پاتې کېږي نه خوځي نو یادو ساتئ زما وروڼو د خوراک سامان که د انسان او که د حیواني دا به نه خوندي کوئ خرڅوئ ارزان خرڅوئ مه خوندي کوئ او دا خاصیت زمونږ د مسلمان د انګریزانو کې دا شی نشته دا دوی چې کله مذهبي ورځې راشي نو سیلو لګوي شی ارزان کړي ولې دا زمونږ د مذهب ورځې دي شی ارزان کړي زمونږ چې د روجې میاشت راشي نو خلک څیزونه ښه ګران کړي هلکه ظالمه ظلم کوي دا ولې په خدای له دې خلکو یقین نشته
دا روزي خو د موږ ستا په لاس کې ده، دا خو د رب العالمین په لاس کې ده، روزي خو خدای ورکوي. اوس کپړه که یو سړی اږدي چې دا به ګرانه شي، نو په شریعت کې دا هغه احتکار نه دی چې هغه پیغمبر مبارک سخته خیره ورته کړې ده، بیا هم ښه خبره نه ده. کپړه خو د خوراک سکاک سامان نه دی، که دا څوکۍ دي چې د ګرانه شي خرڅوم به، نو هغه خطرناک عذاب یې نشته، بیا هم ښه خبره نه ده. نو امام صاحب ته هغه سړی وي کپړه ګرانه شوه خرڅه مې کړه، ډېره ګټه وکړه، نیمه ستا او نیمه زما. امام صاحب انا لله و انا الیه راجعون، د مسلمان د ضرورت نه ظالمه ناجیزه فایده واخیسته، ښه دې ونه کړه. وی ستا څومره پیسې کېږي د ګټې؟ وی زما دومره. امام صاحب لاړ او د کوره والا پیسې راوړې، نورې د خپل خزانې نه، وی هلته د خپله ګټه واله، او وی دا چې کمې پیسې دې ماله راوړې اصل زما سرمایه او ستا او زما په شریکه ګټه دا غونډه یوسه، او په هغه علاقه کې چې کپړه د ګرانه والي ته یې ښودې او خرڅه کړې ده، د هغې په غریبانو یې خیراتي تقسیم کړه. دې ته ایمان وایي. دکاندارانو ته م ویم لږه ګټه کوې، ډېره مه کوې. تاجرانو ته ویم لږه ګټه کوئ، ډېره مه ګټئ. دوکې مه کوئ، خراب شي د ښه شي په نرخ مه خرڅوئ، 2 نمبر د 1 نمبر په نیت مه خرڅوئ، د بچو دپاره آخرت ځان نه مه خرابوئ، د بچو دپاره ځان نه قبر مه تباه کوئ. زمیندارانو ته ویم چې شی خرڅوئ خراب لاندې په بوجۍ کې او خبره رکوټې لاندې او غټ بره مه کوئ دا کارونه. مړه د 100 په ځای 50 ګټه، د 50 په ځای 100 ګټه. قسم په خدای په دې لږه کې به برکت تله خدای پیدا کړي، دنیا به دې مخې خیر به دې مخې. خو د مسلمان جیب مه وه، او د کم مسلمان دلته کم مسلمان اوسېږي، زمونږ کم مسلمانان یو، مونږ الحمدلله په دې دور کې چې څومره مسلمانان دي د مبارک پیغمبر امتیان دي، د ښکلي مبارک پیغمبر امت باندې خو ډېر زیات خفه کېده، دعاګانې به وله غوښتې. نو د خپل پاک مبارک پیغمبر امت سره ظلم مه کوه، زیات یې مه کوه. بس هر سړی تاجر هم په دې پوهېږي، زمیندار هم پوهېږي، ملا هم پوهېږي، امین پوهېږي، ښځه هم پوهېږي او سړی هم پوهېږي، ظلم به نه کوې. دا مې د امام صاحب خبره درته کوله. یو سړي له 100,000 درهم ورکړو، درهم ډېر شی دی، قرض یې ورکړی. سړی ولا مخې له راغی، نو سړی دې په یو کوڅه تاو شو. نو امام صاحب چې دا سړی مانه ولې تاو شو، ورمنډه یې کړې او کلک یې د مټه ونیوه. ملګري دا څه کې په دا ولې موږ نه دې مخه وکړه؟ وی صاحب ستا په ما 100,000 درهم دي، ما سره لا هغه پیسې نشته، چې هغه پیسې کله پیدا شي نو بیا به تا سره میلاوېږم، ما لا یا راځي ځکه ټیم یې پوره دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوی وی خلک ته زما دوست دی او تا سره پیسې نشته، نو ته ما سره میلاوېږي نه، ځه د خدای په نوم مې راته وبخلې. دومره سخا وه پکې، سخا سره خو مال زیاتي. عبدالله ابن مبارک مالدار و ډېر، امیر المؤمنین فی الحدیث دی او نیک انسان دی. صاحب دا صاحب نه چې یو ډېر لوی بزرګ او متقی انسان دی او ښه مالدار دی. حج له به ته ځان سره به خیراتي خلک بوتلل او خادم یې وی عجیبه کار به یې کو، اعلان به یې وکړه چې عبدالله ابن مبارک حج له ځي، شاګردانو به وایي صاحب موږ هم در سره ځو، نو پیسې به یې دې واخېستې. نو چې حج به یې وکړو پیسې به یې دې مخکې واخېستې، پیسې راکړې، څومره خرچه چې وشي به دې کټ کړو، باقي پیسې به تاسو ته واپس کړو. اتیلی به د خلکو د هر چا بټوه به یې سنبال کړه، حج به یې پرې وکړه، خپلې پیسې به یې پرې ولګولې، ډوډۍ هر څه چې واپس به راغله نو هر چا ته به یې خپله تیلی واپس کړه، پټه پټه د بل نه پټه، بل به یې نه خبرو. زما هلکه ستا خرچه مه وکړه، ښه خفه کېږه مه، بل ته به یې وي بل ته چاته غږ مه کوه، خو ستا خرچه مه وکړه، ښه د خپلې پیسې دې واله. نو یو ځل ورته هغه خپل خازن وایي، هغه د خزانې څوکیدار وایي چې د خلکو له واپس ورکې، نو هلې ته سره پاره چې دا دلته به یې څوکۍ بیا لکو. وی که داسې کومه چې خلکو ته یم چې هلکه زم خیراتي به زم نالو، بیا به دا خلک سنبالوي څوک، بیا خو ټوله دنیا ځي، هم سخیو د دنیا. نو یو ځل روان دی حج له په یو قافله کې، ګرمي ده، یو ماشومه راووته بار ته او هغه ماشومې یو مړه مرغۍ راواغېسته، مړه مرداره پرته وه او هغه یې د خپې نه ونیوه او روانه شوه، پوټینۍ ماشومه. عبدالله ابن مبارک ورته ای بچې دلته راشه، وی دا څه کې؟ وی دا کور ته وړم. دا مړه مرغۍ؟ وی او په دې څه کې؟ وی زما پلار مړ دی او مور مې ده او موږ یتیمانان یو، زما یو څو ماشومان درونه خویندې نور هم په کور کې شته، نو سور وده وشو چې په موږ نارې تندې تېرېږي، درک نه لګېږي. نو اوس مې راته مور وویل چې ورشه بچې مردار څه وګوره چې راوړم چې دې رونو له دې پاخه کم چې وخوري. او داسې وخت کې چې سړی د لوږې نه مري یا تکلیف یې ورته
نو بیا مرداره خوړل هم د انسان دپاره جایز الا مستورتو یا جایز شو ورشه مرداره راوړه نو دا مرغۍ مې راوړه سرمن تلر کم مور به مې خوټ کوي نو هغه ماشومان بچي دي ماشومان درونه خویندې مې دي یتیمانان نو د هغې خېټه به پې د لوګې نه بنده شي خېټه یې دردېږي عبدالله ابن مبارک وی بس ځان له شو د قافلې نه او هغه چې کوم ورسره خزانچي و هغه ته وایي زموږ څونه پیسې لګي کلي په واپسۍ پورې وی دومره پیسې وی دا ته ځان لکه څه کال نه ځو حج له او هغه خپلې پیسې راواغېښتې او هغه پیسې یې غونډې هغه ماشوم یې له ورکړې هم بچې دا پیسې ول ځه حجونه مې ډېر کړي دي مور له دې ورکړې چې خپل کار یې برابر شي او چې څومره خلک و هغې له یې پې خرچې ورکړې ځې خپل حجونه وکړې زه سخت کال نه ځم څوک یې پوه نه کړل چې ولې نه ځم بس سخت کال ما ته عذر دی ما د حج پیسې مې دې ماشوم یې له ورکړې او یتیم یې له زه مور له دې ورکړه یو عالم خوب ویني خوب او د علماو دا خوبونه ګورې دا خوبونه مبشرات دي ښه رسول الله مبارک فرمایي وی نبوت لاړ ختم شو خو ګورې مبشرات باقي دي وی مبشرات سید الله رسوله وی ښه خوبونه چې یا سړی ځان له پخپله وویني یا د بل دپاره وویني نو عالم خوب ولید وی د عرفات میدان دی او رب العالمین اعلان وکړو چې سخت کال څومره خلک حج له راغلي دي د ټولو حج مې مردود که د یو حج هم نه قبلو د الله د اعلان په مقابله کې څوک کش نشي کولی ټولو حج قبول نه دی نه قبلو دا خو ریاله راغلی چې خلک وایي چې ما دونه حجونه وکړل دا خو دې له راغلی دا خو حرامې پیسې راوړي دي په هغې باندې حج کوي دا خو پردې مال والې دی په هغې باندې حج کوي دا خو د خور لور مال والې دی ډېر خلک ور اوس هم داسې کوي د خور لور حق نه ورکوي حج له ځي د لوڼو حق نه ورکوي د خویندو حق نه ورکوي حج له ځم حرام مالو ګټي څه حج له ځم دا حج له په حرام مال حج ته کېږي حج کېږي پردې پیسې غلا کړي حج له ځم اعلان وکړه رب العالمین چې سخت کال د عرفات کې دا څومره پلکونو خلک ولاړ د یو حج هم نه دی قبول دا سور کراس په پیراوس دا نه دی قبول فرشتې په سر نه ګوندې غلي دي دې کې رب العالمین اعلان وکړو چې یاره دا حج خو د دوی مانو قبول کړی رد کړی مې خو یو کس ته چې هغه حج له نه دی راغلی د هغه د وجې نه د هغه دپاره هم حج لیکم راغلی نه دی هغه له مې م ولیکه قبول یې کړې او د هغې د برکت نه مې دا ټول د محشر خلک د دوی حجونه هم قبول کړل فرشتې تپوس کوي الله هغه څوک دی چې نه دی راغلی او حج دی ولی ولیکه قبول دی که او د هغې د برکت نه د دوی حجونه قبلی وی هغه عبدالله ابن مبارک دی ګوره صدقه دونه قیمتي شي د مانونو د تاسو ته یو درخواست کوم مهرباني وکړئ ځان د صدقې سره بلد کړئ لرې کړئ دا شومتوب رسول الله مبارک فرمایي چې هر سار فرشته اواز کوي اللهم اعط منفقا خلفا یو اواز کوي یا الله چې څوک خرچ کوي دله د هغې بدل ورکړه او بل اواز کوي اللهم اعط ممسکا تلفا خدای چې څوک شوم دی شغال دی شوم پړق دی بخیل دی خدای دا مال یې هلاک کړه دا اعلان روزانه کېږي دا زه نه ویم دا د دواړو جهانو مبارک پیغمبر فرمایي ځان صدقې سره بلد کړي شومتوب مه کوئ مه خوندي کوئ پیسې چاله خوندي کوئ صدقه ورکوئ چاله ورکوئ پټه لږه ورکوئ روزانه زما دا بیان چې څوک هم اوري ټولو ته دا خبره کوم روزانه یو 10 روپۍ یو 50 روپۍ کم از کم خیرات کوئ یو 100 روپۍ خیرات کوئ ته ګوره مړه خدای پاک بدله خیر او برکت درکړي یو چا وس کېږي مړه 10 روپۍ خیرات کوه چې وس دې نه کېږي چې غریب یو 50 روپۍ خیرات کوه یو 100 روپۍ خیرات کوه چې وس دې کېږي زیاته خیرات کوه چاله ورکوه هر چا ته په خپل غونډ کې غریبانان معلوم دي په لاره درشي غلې غوندې راشه دا واله زه خیراتي وایي یو تروړه وړه والا غریبانانو له ولېږه دا مزدورکارو له یو کیلو چای والا د مزدورکارو له ولېږه ټماټر راوړې ځان له 15 کیلو یو کیلو پکې یو ګوتی کې زیات کا په لاره یو غریب کور ته یوسه دا صدقه شو کنه خپل کور له 15 جوړې جامې راوړې یو جوړه پکې راوړې یو غریب له ورکړه یو غریب ښځې له ورکړه زکات ته مه ګورئ چې زکات به ورکوم زکات خو به خامخا ورکې کړی دی ښه دي که بدي صدقې ورکوئ
ځان بلد کې، لاس بلد کې، سوچ مه کوئ چې او خو هلته شیطان خدای والی دلته ناست دی او وایي که سل دې ورکړې خو دا خو د ما مال کم شو که نه، په دې 100 روپۍ خو به زه بچو له هم څه شی راوړل غواړم که نه، بچو له به هم خدای درکوي، ورکوه. ځان بلد کې صدقه ورکوئ، جومات له ورکوئ، مدرسې له ورکوئ. دا زمونږ اجدانان طالبان دي په دا جوماتونو کې سبقونه وایي، قسم دې دا ډېر محتاج دي غریبانانو له ورکوئ، دا ډېر محتاج دي. داسې طالبان هم موږ سره شته چې سار موږ سره سبق وایي، ماسپښین نه پس غریبانان دیاړي کوي، ځان له پیسې ګټي. داسې موږ سره طالبانو کې شته چې دلته غریبانان په جوماتونو کې پراته دي یا په مدرسه کې پراته دي، سبق وایي، مور یې پردی جامې وینځي، پردي کور کې لوښي وینځي، هغه پیسې جمع کوي، دا بچي باندې په علم کوي. داسې موږ سره شته. یو طالب و، هغه غریب له مور څه پیسې میسې کالي خرڅ کړي وو، سخ کال موږ سره په نعمانیه کې سخ کال، او ځان له چینچي اغشتې وه. نو سار نه ماسپښینه پورې به سبق وی، ماسپښین نه پس به چینچي ګرځوله، په هغې به ځان له پیسې پیدا کول. هغه د مدرسې مخ د چینچي ولاړه وه، چاته پټه کړه، دا اوس لکه یو نیمو لکه روپو چینچي و، دغسې غریب نه لاړ. داسې خپه پریشانه، حالانکې د مور کالي وله مور خور وله رښتیا کالي خرڅ کړي وو چې ورورې دا کالي د له ما خرڅ کړه، ځان له پې چینچي واله، دا هم به سبق وی، هم به ځان له 100 روپۍ پې ګټې. بیا ولا ما په طالبانو کې څه چنده مانده وکړله، هم په هغې څه کېدل، څه لږې ډېرې پیسې مو له را جمع کړې، مو له ورکړلې، چې دا ځان چینچي پې نه کېده، خو مونږ وې ځه څه ناسمه دعوه خو به وي. یو طالب ما ته بلو چا ووي نوم نالم، وي دې طالب ګوتمه راوړې ده ګوته چې دا خرڅه کا. مې دا ولې؟ وي دا زما د سربندۍ کې مېلمانه به راځي، د هغوی ډوډۍ به کوم او 100,000 روپۍ قرضدار یم. وي دا مې مور دا ګوته د خپلې ګوتې نه وویستله چې دا بچې خرڅه کا، زه څه به قرض خلاص کړې، څه به ستا د مېلمنو شي. دا زمونږ د دین طالب دی، د حدیثو طالب دی. ما وی نه، دا به نه خرڅوي، دا یو څه مور ته په لګوته کې واچوه. داسې دوستان شته چې زه به ورته ویم، او یو خدای پاک یو مسلمان مهربانه کړ او هغه له پیسې ورکړې، مې دا ګوتمرې مور ته واچوه واپس. د دې غریبانانو حق تاسو سره نشته، د دین د طالبانو حق تاسو سره نشته، د دې ګاونډیانو غریبانانو حق د سره نشته، په دې مال کې د دې یتیمانانو حق د سره نشته، د دې مسکینانو حق د سره نشته، د دې کونډو حق د سره نشته. زما دې قسمي داسې خلک په دې ملک کې شته، درته خولی شم، ما ته پته ده، ما ته وایي دعا راته وکړه، دعا راته وکړه. مولوي صاحب د سهار روټۍ م شته، د مازدیګر نشته. مولوي صاحب ډاکټر له بچي بوزم، د دارو پیسې نشته. داسې خلک شته که نه؟ نار نهور ګرځي خواران، ځان په څوک په ځان نه پوهیږي چې زه نار یم، په ځان تربور نه خندوي. داسې خلک شته ستا په دې ملک کې، په خدای یقین ما ته پته ده، زموږ په طالبانو کې داسې کسان لاړل او موږ ته یې ویلي چې ما ته ډاکټر اپریشن لیکلی دی، وکړه که نه، په څه وکړم، پیسې کوي. غریبانانو سره خو د اپریشن پیسې نشته، د غریبانانو بچي خو په کټ کې ټوپونه وي، تړتقې وي، او هغوی سره د دارو پیسې نشته. کونډه غریبه خو بل ته لاس ته محتاجه د پیسې ورسره نشته، او ظالمه ته کروڑونه روپۍ ګټې او سنبھالې او خوندګې د خدای نه نه یېرېږي. تم د آدم علیه السلام بچې او دام دی که نه یا؟ تم د رسول الله مبارک امتی، دام د رسول الله مبارک امتی دی که نه یا؟ تم د دې کلي اوسېدونکي، دام د دې کلي اوسېدونکي. د رښتیا راته ووایه، نن سبا دیاړي څو ده لکه؟ دا لا څو ده؟ 600. په 600 کېږي گزاره؟ په دې ګرانۍ کې په 600 گزاره کېږي؟ د ماله جواب راکړئ. مړه روزي خدای ورکوي. د ګلکار به څو وي؟ په 1500 یا 1200 وایي که نه کېږي پې ګزاره. د 4-15 کسو ټبر ګزاره پې کېږي. بیا خو غم خادم شته، خلک خو غم خادم کوي، ځان هم بل سره برابروي که نه. بیا خو دارو شته که نه، کم ځای ته داروګانو ختل، کم بوتل چې به مخکې په 100 کې د اوس په 300 کېږي، کم دارو چې مخکې به د ډاکټر چټۍ په 200 کې د اوس په 1500 په 600 روپۍ چټۍ کېږي. کم ځای نه راوړي. غنم کم ځای ته وختل، روجه کم ځای ته وخته، اوړه کم ځای ته وختل. زه وایم چې دا روزي بس خدای ورکوي، په دې به الله پېژنې چې روزي خدای ورکوي، یعنې پاک ګرانه ده. خو داسې خلک هم پکې شته. ابوالطلب لاهور ته یو سړي ما ته خبره کوله، یو سړی راغی، وایي دوا راته وکړه، قصه مې ډېره ګډه وډه شوې ده. دوا راته وکړه، قصه مې ډېره زیاته ګډه وډه شوې ده. ولې؟ بس کاروبار ټپ ولاړ دی. څنګه ګډه وډه شوه؟ وایي نور کله به مې 10 لکه روپۍ ګټلې د میاشتې، اوس 15 لکه ګټم.
قصه ګډوډه 15 لکه ګټه او قصه ګډوډه. اوس څه کې وسه نور کله به مې 10 لکه ګټلې، اوس 15 لکه ګټم او قصه مې ګډوډه ده. قصه د بشیر جان ګډوډه ده، رښتیا ده، تم دروغ ده کنه، تنجیده ده. ته څه کوي غریب؟ ته څه دي؟ باندې ور پغاړ، پلار ور پغاړ، خدای روزي ورکړي. قصه د معذورو ګډوډه ده، قصه د شلیانو ګډیانو ګډوډه ده، قصه دا غریب کونډه ګډوډه ده چې لاس دولس ماشومان په کور ورته نه چې په پردي کور کې پرته را. قصه دا یتیمانانو ګډوډه ده چې پلار یې مړ دی او خدای غریب په پردو کوڅو کې خدمتونه کوي. مهرباني وکړئ زما واسطه سو کوره خو تاسو ما سره مینه، زما تاسو سره مینه، د خدای خاطر وکړئ لږه صدقه ورکوئ. مال نه مولا له مه راوړئ، خدای به ورکوي روزي، ځان درته نه یادومه. تاسو خو ارده خواره پراته خپل ګاونډ کې غریبانانو له ورکوئ، مسکینانو له ورکوئ، یتیمانانو له ورکوئ، مدرسو له ورکوئ، طالبانو له ورکوئ. دا چې کوم علم حاصلې د قرآن و سنت دوی سره امداد وکړئ. دا غریبانان دي جدانان چې او دا ډېر زیات مستحق دي چې دوی په علم حاصل کړي او د دوی د علم خدمت کوي. تعالی به خدای پاک په هغې اجر او برکت بدله درکوي. عالمانو سره دې ته مه ګورئ چې دا عالم دی ورکړه. ما یو مولوي صاحب له ما له چې یو جوړه راکړه، نو یو مولوي صاحب مخې ته راغی، مې ها هلکه دا ځان له جوړه کړه. وایي زما خو شته، ما ته پته ده چې ستا شته، دا جوړه کړه په دې منځو کې چې زما مونږ ثواب وشي. نیکانو له ورکړې که نو ځان صدقې سره بلد کې ښه بلدوی به کې انشاءالله که بلکل دروازې خامخا ورکوئ، د وس مطابق لږه ورکوئ خو خامخا صدقه ورکوئ. دا پرېږدیمه صدقه. زمونږ داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل تپوس چې بخاري شریف کې شریک دی، ایو اسلام افضل، کوم اسلام غوره دی؟ پیغمبر مبارک فرمایي ان تطعم الطعام، چې چاله ډوډۍ ورکړي دا غوره دی. چې څوک چاله ډوډۍ ورکوي د دې اسلام غوره دی، د دې اسلام برکتي دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من انفق زوجین فی سبیل الله اوه دعی من ابواب الجنه. چې څوک دوه څیزونه خیرات کوي، دوه ډوډۍ ورکوي، دوه سیوان ورکوي، دوه کیلې چاله ورکوي، د جنت د ټولو دروازو نه به واته آواز کېږي په دې راځه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس کو الله رسوله د جنت د ټولو دروازو څه مقصد؟ په یو دروازه کې سړی داخل شي دا کافي ده که نه؟ ای ابوبکر ته به امید لرم چې ته به په هغه خلکو کې شامل یې چې تا ته به د جنت د ټولو دروازو نه آوازونه کېږي. دا د انسان عزت دی. یو بادشاه چې یو محل ته راځي ټولې دروازې ورته کولو کې داخلېږي، خو په یوه په دروازې ورته ټولې کولو کې. صدقه کې ډېره لویه فایده ده. او بعضې غریبانان زمونږ په دیوبند کې قاري طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي، یو شاجي پیژنې که نه؟ سیدو غریب سړی و، ګیا به خرڅوله. هغه به څه چل کو؟ هغه به چې ګیا خرڅه کړه نو د په ګیا پیسې به درې ضایع کړې، نو یو حصه به په خپله ښځه په بچو خوړه. د ګیا په څونه پیسې مړه ګیا پنډ په څو خرڅېږي؟ یو حصه یو کونډه ترور و هغې له به ورکول، یو حصه به یې جمع کولې. نو ابا جمع شوې لګې لګې، نو یو کال پس به د دارالعلوم دیوبند استادانو له پاغې ډوډۍ کوله. یو کال پس ځکه چې ګیا خرڅه کې په څو به خرڅېده په هغه وخت کې؟ خو 15-16 پیسې به خرڅېده که نه؟ نو چې درېیمه حصه ځان باندې وخوري، درېیمه کونډې له ورکړي، درېیمه به څونه پاتې کېده. نو کال په چې تېر شو نو هغه لږې لږې پیسې به یې جمع کړې وې. د دارالعلوم دیوبند ټولو استادان له به یې دعوت کو. قاري طیب صاحب وایي هغه دعوت کې به څه قرمې نه وې، هغې کې به څه قیمتي څیزونه نو، خو بیا به مونږ یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې د شاجي صاحب دعوت به کله راځي. هغه خورا موروا به دا ولې وایي هغه د شاجي صاحب ډوډۍ کې به دونه برکت و چې به مونږ وخوړه د دارالعلوم دیوبند استادانو، نو ډېره موده به مونږ په خپل زړه کې نورانیت او رڼاګانې محسوسولې. ور غریب سړی یو ځل یو تانهدار راغی ودرېده، شاجي صاحب چې پړ او د هغه قانون به څو، د هغه په ګیا به خلکو جګړې کولې. نو د هغه قانون به دا و چې چا به لومبې د هغه په پڼ لاس کېښوده به د هغه یوړه. تانهدار صاحب ورته او شاجي دا زما کور ته یوسه. ګیا د تانهدار صاحب کور ته یوړه.
هندوستان خبره چې یو ویړه پیسې ورنه کړې چې ماسخوتن تاندار صاحب کور ته لاړ ښځې ورته وایي دا ګایه د چا نه اخېستې ده ویې ولې وایي اس خو یې نه خوري هغه سپی ولېږه وایي ورشه دا خو هغه سپین ګیري د هغه په ګیاو خلک جګړې کوي هغه یې راوغوښته وایي دا د څه څخه بوټي پکې اچولې دي ګندې پکې اچولې دي اس خو نه خوري وایي صاحب پیسې راکړه وبخو دا پیسې نه دي راکړه وایي څو پیسې کېږي وایي دومره پیسې ورکړې د شاجي صاحب له پیسې ورکړې شاجي صاحب ورغی او د اس په شا باندې لاس کېښود وایي بچې خوره مونږ ته خپلې پیسې میلاو شوې نو اس ګایا شروع کړه غریبانان هم کوي خیرات صدقه د حلال مال نو صدقه باندې ځان بلد کې ښه ګورې دننه پس ځان بلد کې هر ملګری هر سار یو 10 روپۍ کم از کم مړن پرېږده دا نسوار که د نسوارو پیسې ولګوې یو 10 روپۍ 20 روپۍ 50 100 چې د چا څومره کېږي دا د خپلو غریبانانو کې یا که داسې صدقه رسول الله مبارک فرمایي چې په دې ښي لاس یې ورکړې دا کسب درنه خبر نه شي بار غریبانانو له ورکړي په لاره څوک غریب درغی او بیا به ګورې یا زمونږ خلک صدقه ورکړي بیا ورته تعالی ما درکړې وې که نه ګورې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى بیا به احسانونه نه کې ضرر تکلیف ورته نه رسي